دا د بهادر بابا رحمت الله علیه دغه وخت جومات دی هغه وخت جومات دی اوس هغه خو نشته جومات خو صرف هغه حد دی دا نشاني ده دا به راشه محراب دی دا محراب دی دا محراب دا د جومات حد دی د بهادر بابا رحمت الله علیه د وختو دا ولې هم دغه ټیم ووینو دا غټونه نه دا خو دونه مودې به ني خو لکه ډېرې مودې ده بیا هم او دلته د بهادر بابا رحمت الله علیه کور هم دی وایي او راځئ راځئ چې هلته ورسو راځئ راځئ چې بوځه راځئ هغه ښځې ښایي کاکا صاحب رحمت الله علیه دغه ځای کې پیدا شوی دی پوه دا اوس هم ځنګل دی بس دا 400 کاله مخکې هم داسې حال هغه جومات پاتې شو هغه مخامخ او دا یې کور دی هغه چې وردن نه شو دا یې کور دی دا د کور هغه حدود دی دونه کور کې به دی وخت تېرول او دا ځنګل و اوس هم هغه شان ځنګل دی دی به د خوراک انتظام دلته کې یاره والله خامخا څه انتظام خو به کوي الله تعالی ولري دا خپل ټول لارې بس کې د چيلي ميني به خامخا وي دا انسان هغه ځای کې یاره دغه لږی کور جوړې چې خامخا د اوبو سیستم برابر او دلته به خامخا د چيلي ميني به دغه ونې متعلق راځي چې دا هغه ټیم کې موجوده وه بعضې مشران وایي چې دې کې به کاکا صاحب رحمت الله علیه ټاله چولې هغه ماشوم به ولاړ پکې جوټې به یې خوړلې نو دا وایي د بهادر بابا رحمت الله علیه د دور ده او پته هم ځکه لګېږي ځکه چې غټ هم ده هلته لاندې روځي